بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفتقر إلى الله الودود أحمد بن علي بن مسعود غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه. دا هو تاسو بهر کتاب کې دا خبره کوي چې را کتاب شروع په بسم الله الرحمن الرحیم سره وشولا. دا غي وجه دا ده چې كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اقطع فهو ابطل فهو اجزم. قرآن مجید تابعداري کوي سلف صالحین او مشرکان مخالفت کړه. په دې باندې اعتراض دا ده چې عام طور باندې کتابونه چې شروع کیږي یا قرآن مجید چې شروع کیږي انده به بسم الله او الحمدلله سره شروع کیږي. دا به صرف بسم الله ویلا او الحمدلله په کوونه ویلا. داغي جوابونه دی یو جواب خدا ده چې الحمدلله لیکل ضروري نه بلکې ویل ضروري دی. کې دې چې دی ویلی هو لیکلی نه بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کړې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکړه خطونه لیکل وایي بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علی من تبع الهدى الحمدلله وایي کې لیکل. او دریم جواب دا دی چې دی پیغمبر د مصنف رحمت الله علیه ول عاجزی ظاهر کړی دا چې الله پاک ثنا صفات دومره ډیر دي چې هغه بیانول نه شم. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا کې راځي کنه لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي. یا الله زه دې ثنا ستانه شم بیانول لکه څنګه چې دا په خپل باندې خپل ثنا چې دا بیان کړی. قال بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د دې کتاب د الله پاک په خوږ نوم سره الرحمن چې به حد مهربان الرحیم نهایت رحم والده. قال المفتقر الى الله الودود. قال یو خبر خو بدی کی دا ده چې دې قال د ویلي دي کنه نو مطلب دا دی چې دا خبر د مخ کې دا کتاب مخ کې لیکل او دې دا خبر رسولږي چې قال المفتقر وای هغه حاجتمن. مفتقر معنا حاجتمن وای حاجتمن الى الله الودود. هاي ذات هاي کس چې هغه حاجتمن دی الله تا. کم الله تا الودود. ودود دا ماخوذ ده د ود دا ود ویلېږي محبت ته. ودود معنا ډیر زیات مینناک ډیر زیات محبت کوونکې. قال المفتقر الى الله الودود وای هغه بندا چې هغه عاجز ده محتاج ده الله پاک دا داسې الله چې هغه ډیر زیات محبت کوونکې ده دوست ده مینه کوونکې ده. څوک ده احمد بن علي بن مسعود. احمد دنوم ده د پلار نه علي بن لیکل مسعود احمد بن علي. غفر الله له ولوالديه. الله دې داغه مور او پلار ته بخنه وکړي. غفر الله له ولوالديه دا لفظن چې دا اخبار ده او معنی چې دا انشاء ده. لفظن اخبار او معنی انشاء ده. معنی دا چې الله هغه موبکه اللهم اغفر لي ولوالدي دا دي معنی دا لپاره ان شاء الله مو ته سمانی کې یا دروس البلاغه بیا تاسو وایي دا استعمال. غفر الله له ولوالديه چې الله دې هغه ته د امر پلار ته بخانه وکي واحسن اليهما واليه او الله پاک دې داغي سره د امر پلار سره او د سره دې الله پاک خو کی ان فیصله سلوک دی وسره وکي. دا خطبه ویلا داغي نه په اوس وی اعلم ان علم الصرف العلوم والنحو ابوها ويقضي في الدرايات داروها ويطغى في الروايات عاروها. اول ټول لمکه اعلم دې دې لپاره کوي چې مصنفین عادت داره چې دو خپل کتاب په شروع کې کله چې اهم خبر را روانه یا اوس خبر ډیر زیات اهمي داغینا مکه اعلم ټکي چې انداز ذکر کوي یا الا ذکر کوي یا لکه بغو او بشنو ذکر کوي لکه څنګه چې تاسو سرچ شروع کړو بای په اول کې بشنو لیکل بدا بدا کې اسعدك الله تعالی بدا اسعدك الله تعالی نو امید کې چې له شروع کې بدا لیکل نه مطلب دای چې دا ورسره چې کوم خبر راوړل دا ډیر ځات عام ده نو تدا په غور سره واورا بای باندې پوکا چې ان علم الصرف العلوم
چې علم الصرف دا ټول علوم مور ده. علم الصرف العلوم، چې علم الصرف دا په منځله دا علوم د پاره د مور ده. لکه څنګه چې د اولاد د پاره مور اصل وي، دغه شانتي د علوم د پاره د ټول اصل څه نه هغه علم الصرف ده. ذکر علم الصرف په ذریعہ سره تر یو مصدر نه مختلف کلمات څنګه جوړیږي، دا غي نه فعل ماضی څنګه جوړیږي، مضارع څنګه جوړیږي، امر څنګه جوړیږي، نه څنګه جوړیږي، دا ټول مشتقات چې تاسو پته لګي دا د علم الصرف په ذریعہ سره لګي. بیا چې کله ماشوم پیدا شي لاول ټول کاری د مور سره لګا، ماشوم مور پیدا کی بیا هغه چې ناګي قسمانه کوي هغه لپای مې ور کوي، بیا چې دا لګ لوشي د خپل هغه کار دې د مورین له شروع شي چې هغه خوراک بندوبست کول، هغه رزقات بندوبست کول، هغه جامو پیدا بندوبست کول، دا والد سے ذمہوریان لګ یا هغه تربیت ذمہوري دا له ګروس پیدا پیدا شي. دا شان دي اول د علم الصرف سره سره یو کلمه چې دا پیدا شي، مطلب لکه ضرب مصدر ده، ضرب مصدر نه به یضربو څنګه جوړو ما، ضاربون به څنګه جوړو ما، مضروبون به څنګه جوړو ما، بیا وا پدې ضاربون باندې بزو ضاربن به کا ضاربین به کا ضاربون به ما، او که یضربو به کا یضرب به کا یضرب به ما. دا خبره دي نن درې کار بیا نه وي سره ده، نه وي د علوم لپاره پشان دا پلار په منطلق باندې پلار حیثیت. يعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها، چې علم الصرف د ټول علوم د لپاره په منزله د مور ده، او نحو جنده په منزله پلار ده. دی علم هغه فوقیت طرف ته د علم فضیلت طرف ته اشاره وکړه، چې دا زین سوال لذي چې دی مصنف په علم الصرف کې ولې کتاب ولیکو، چې په نور علوم کې په علم الصرف کې کتاب لیکونو په نور علوم کې د لپاره وچ لیکل وی کنه. نو دې علم الصرف ما زګه ولیکو چې دا علم الصرف په منزله ده اصل د ټول علوم لپاره او منزله د مور د ټول علوم لپاره. ويقوى في الدرايات داروها ويطغى في الروايات عاروها. ويقوى قوي يقوى معنى مضبوطول، ويقوى او مضبوطوي سو مضبوطوي دا علم الصرف مضبوطوي. في الدرايات یو درايات یو روایات دي، درايات هغه علتونه او هغه مناسبتونه چې کوم د وجنا د امور معقوله من کوم ادراکات اصل د امور معقولهونه اې د درایات ویلېږي، او چې د علوم نقلیه نه کوم ادراکات من حاصلونه هغه ته ویلېږي روایت. فلند الفاظ کې درایات ته ویلېږي علوم عقلیه او روایت ویلېږي علوم نقلیه. درایات اصل تعریف سره چې د علتونو او د مناسبتونو د وجنا د امور معقولهونه من کوم ادراکات اصلونه د درایات ویلېږي، او د مسائل نقلیهونه چې کوم موږ په مسائل نقلیو کې موږ غور او فکر وکړو داګه د کوم ادراکات موږ حاصلو دا هغه د ویلګي روایت. نو ويقوا في الدرايات داروها، او دا علم الصرف تقویت ورکي په دي عقلي علوم کې، په علوم عقليو کې داروها، دارون په اصل کې دارون اسم فاعل څخه غلا، دارون داریان داریون، زارمون زاربان زاربون، ضربه يضربون. او دارو چې نه دا د مصدر د راځي درایت، او درایت ویل کېږي پوهه تا، درایت ویل کېږي پوهه تا. دارو معنا عالمان، پوهه کسان باندې په دې علم الصرف باندې پوهه حاضر تلن دا راځي دې علم الصرف تا. او الصرف تلن دا مصدر دی، او مصدر تا مذکر مرجعهم ادا ضمیر راځي کولای شي او مؤنث ورته راځي کولای شي. نو ځکه او یا دا چې په داروها کې د هاضمه چې دا راځي د دا یعنی ان صرف العلوم نو بیا سي، او یا دا داروها کې د هاضمه راځي د علم الصرف ته، نو بیا موږ وایو چې دا په دې کې دا عبارت د قوانین او مؤنث. الصرف په لغت کې معنی اړول مخ تاسو دینونو کې د موږ ویل دي التحويل، او په اصطلاح علم يعرف بها احوال الكلم بناء او تصرفا به لا اعراب وبناء. علم الصرف دا علم دی چې د په ذریعہ سره موږ د کلمې احوال معلومیږي د بنا په اعتبار سره چې دا څنګه یو چا جوړ شو، تصرف دې کې دا سره دې نو جوړیږي په کومه طریقه باندې جوړیږي ګرداونه به څنګه کیږي د اعراب او د بنا په اعتبار سره نه دي. نو يقوا في الدرايات داروها، او دا علم الصرف تقویت ورکه مضبوطواله ورکه په علوم نقلیو کې خپل ويون کې خپل پوه خلکو دا داروها معنا عالموها، چې کوم کسان په علم الصرف باندې پوهري نو دا په علوم عقلیو کې هغه ته تقویت ورکه مضبوطواله ورکه.
ويطغى في الروايات عاروها ويطغى طغي يطغى سمع اسمه نمرتي او طغى يطغي لفتح يطغى نمرتي لفتح يطغى لبارة تصوير شدة لتدعين يدلم كريمه قبلك بدو كابتن امر هذا والمسلمين كده تصوير جدا شخص سيد لبارة ده ده لبارة ده ناقص ولا جوك لبارة ده هذا ناقص لطغى لفتح نمرتي سمع نمرتي معنى ده حد نوتل يا گمراه کېدل ويطغى في الروايات عاروها او گمراه کیږي بیلاری کیږي فنقلی علوم کې عاروها اے جاهلوها عارو د عران اسم فاعل سره عارون عارون عاریان عارون عاریون باسل کو تعریف کې شوی دی سمیا اسمعونه معنی دا اصل کې عوریان ولګي لغړ کېدل یعنی په ابر بن کېدل کنه وعاروها دل کې معنی د دې دا جاهلان ويطغى في الروايات عاروها او گمراه کیږي بیلاری کیږي عقلی په نقلی علوم کې د دې ناپوه خلک یعنی مطلب علم مستقیم دسي مضبوط علم دی او دسي پوخ علم دی چې دا خو یو د ټول علوم د لپاره و منزله د حیثیت لري په منزله د اصل حیثیت لري او منزله د مور حیثیت لري او دا نه هو دا لار حیثیت لري ویم دا چې علم الصرف دا دومره اهم کتاب دی چې کله دا علم الصرف د سي عام علم دی چې کله تا دا علم الصرف چې تا ته یاد وي او ته په دې باندې پوهې نو په علوم عقلیو کې بتا ته قوت او تقویت حاصلېږي او دا شان دي په علوم نقلیو کې بتا د گمراه کېدونه د علوم نقلیو کې بتا د بیداری کېدونه چې دا وته بچ کېږي دا مراه الارواح دا په علم الصرف کې لیکل شوی کتاب دی او په علم الصرف کې دا ټول جو اخرانه کتاب دی لکه څنګه چې بناو کې مګر جنن دا نو بیر لاول وایو بیا تفسیرونه ولای سره وایو بیا راځي سره شرم تعمیل څنګه دا وایو بیا دې نو هو یا باز مدرسو تعلیم نو او تدریب نو دا ویلېږي او بیا کافیه ته دا ویلېږي او بیا په اخر کې شری جامع ویلېږي نو شری جامع کې موږ تاسو ویني ان شاء الله چې شری جامع کې هر دا وجه بیان کړی دا فاعل مرفوع دی ولی مرفوع دی منصوب دی ولی منصوب دی مجرور دی ولی منصوب دی نو دا شان دی بیان مصدر کې مراحل الارواح د کتاب دی چې بری کې وجه موږ ذکر کړي لکه ته قال با واو یا چې متعارف ما قبل لري مفتوی واو یا فاعل سره بدلو نو دلته کې اداري چولې به بدلو ته پیا سره نه بدلې جبال سره بدلې یا دا شان ته ضربتنا ولا قانون چې کنه ضربنا نمبر 1 ضربنا نمبر 2 اول نه قوانين چې کوم تاسو ویلي نور کتابونه کې شرط با علامات تانیث په فعل کې مطلقاً راتل ممنوع دي او اسم کې هل راتل ممنوع دي ځکه دا یو دي دا ولي وس ممنوع دي په فعل کې دا مختلف جزونه راتل ممنوع دي او په فعل په اسم کې د یو جنس راتل چې دا ممنوع دي دا ولي او دوا علامات تانیث په دې ول نشي راځي مکه د دې وجه هم دل لګي یا ضربنا نه کنه نو موږ ضربانه په اصل کې ضربتنا ضربانه ضربنا نه ضربنا څنګه جوړ شو ته سلور علاقات پر لپسې په کلمه کې راتل ناروا دي لکه چې ولې ناروا دي دی وجه بخښ دغه شانتي څومره چې لکه نن قوانين ویلي دي امغه چې را ضربا دا ضربا د ضربانه جوړ کوم نو دې ضربانه جوړو نو ضربت ولې جوړو د الف په کې چا په دې باندې راوځو ضربوي په کې څه به راوځو نو دا ټولي وجه چې نه بدی مراحل الارواح کې ذکر کیږي نو دا صرف لکه ټول نه اهم کتاب چې لکه پر نور کو خلک د غیث دي مطلق عین ما چې جوات نه لري کنه دغه شوصر تعالی نه لري یا تعالی قوانین نه درځي یا د المسری قوانین تعالی نه ذکر تعالی نه لري نو بیا په دې کې ځان کړهول څه فضول نه الاول بتا دا علم فوق حاصلي داغه نه بعد بتا بیا وجه حاصله وجه معلومه بدیږي چې دا ولې دي چې دا ولې دي چې وجه اصل څه ورته دی کنه دا به سبق سره یو خدا سبق مونږ بل چې کتاب سو مکه چې مطالعه کوي نو تاسو وګورئ چې دا سبق څنګه درسو مبارک مطلب کو اوس مونږه لگا د ماضی قوانین وایو یا د ماضی خبره اترې کوو نو بقاعده چې د ماضی متعلق څه کوم قوانین دي ماضی 4 حرفي والا ماضی 3 حرفي والا او دا شان 4 متوالي حرکات والا او په تانیث د علامات چې دا ټول تاسو تیاری بیا بناګانې چې کوم تاسو په اوله کې ویلي دي چې ضربا ضربای د زرګون نور کو څنګه جوړ کو بیا ضربای د ضربانو جوړ کو ضربوي د ضربانو جوړ کو په کم طریقه باندې چې تاسو تیاری اندل لګو بیا تاسو وځي چې دا به ویل شي چارو ته نه یاد نه ورنه مهنت پکې ضروری ده چې مهنت نه کوئ تاسو او کوشش نه کوئ نو اوس بس ډېر بریږي هغه څه څه نه پوه شو مې دا پوره ده بیا وګورئ ترته مې تلفظ ترجمه بیا تاسو کوم بسم الله الرحمن الرحیم قال المفتقر الى الله الودود وای هغه بندا چې محتاج لري الله تا
دا سي الله چې هغه ډیر مینناک دی ډیر محبوب دی احمد بن علي بن مسعود چې احمد د پلار نوم علي او داغه د پلار نوم مسعود دی غفر الله له ولوالديه الله دې هغه ته او دا امر بلاد دې بخانه وکي واحسن اليهما واليه او الله پاک دې داغي ګوانو سره او داغه سره دې الله پاک خو کی اعلم پوش ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها پوش چې د علم الصرف د ټول علوم د پاره په منځله د مور دا او د ټول علوم د پاره نحو په منځله د پلار ويقوى في الدرايات داروها ويطغى في الروايات عاروها او دا علم سر تقویت ورکه په عقلي علومو کې هغه خپل په خلقو ته وی علم سر باندې په خلقو ته ويطغى في الروايات عاروها او دا علم صرف بلاری کوي غلط کوي په عقلي په نقلي علومو کې هغه ناپوه خلق د دینه جاهل خلق د دینه واسه به معنی نعمت